نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو كما قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترسو پورے چې په دې مقدس مکه د الله نوم ویل کېږي تر هغې پورې قیامت به نه راځي. کله چې د دې مقدس مکې نه د خدای نوم ختم شي بیا به الله دا ځمکه او د اسمانونه او دا هر څه تباه کړي او قیامت به راشي. بیا وروڼو قیامت چې راځي ناګهاني نه راځي. د قیامت خپل نخې نښانې دي. پیغمبر علیہ السلام دا غي بیان کړی دی. ډېرې نښې د قیامت چې کومې وړې وړې نښې دي نو هغه تقریبا راښکاره شوي دي او کومې چې غټې نښې دي لویې نښې دا غي انتظار دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه غټې نښې به موجودېږي. یو دا غي غټو نښو نه په دې مقدس مکه د یهودیانو د عیسایانو غلبه ده. ګوره پیغمبر علیہ السلام ډېر مخکې فرمایلی دي چې په دې مقدس مکه به د یهودو د عیسایانو غلبه راشي. د مسلمانانو حکومتونو او سلطنتونو به ختم شي او خصوصا قیامت ته نږدې به په ټوله دنیا بیا د عیسایانو حکومتي. د یهودو د عیسایانو مشترکه دا ټول علاقې دا زمونږ وطن دارنگی دا افغانستان او خراسان او ایران روم او فارس شام او لبنان او اردن فلسطین دا افریقی ملکونه چې څومره دي پرې به د عیسایانو د یهودیانو شریک حکومت راځي. مسلمانان به دومره تنګي چې یو ځای کې به مسلمان خپل سر نشي ښکاره کولی. اکه مسلمان سر ښکاره کوي او دی وایي چې زه مسلمان یم نو هغه ته به مضبوطه سزا ورکوي. زه خو که اوس ګورم او دې حالاتو ته ګورم نو زه وایم دا د نبي علیہ السلام هغه پیشنګویي کوم چې هغه څوارلس نیم سوه کاله مخکې فرمایلې ده. داسې وخت به راشي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا اسلام او ایمان به لاس کې نیول دومره ګرانی لکه سکاره په لاس کې نیول. یو سړی چې سکاره په لاس کې نیسي نو دا اسانه خبره نه ده. دغه رنګې ایمان د ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل ځان ته مؤمن ویل یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي. که کافر سکار کوي نو تم خکه او که مسلمان سوی نو تم خکه.
دغه خو بوس مسلمان دی. نبی علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی، وی دا بوس دی باندې الله پروا نه ساتي. کوم چې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی نو هغه مسلمان درته یادوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان بنی بیا او کوي نو پټ بی او کده سرخ کارا کوي نو وی به او تبا کوي به. هغه مسلمان، هغه بوس مسلمان چې کوم د يهوديانو د عیسایانو مرګري دي، فقط دغه مسلمانان په مقدس مکوي او په دغه مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمایي خدای اس پروا نه ساتي، خدای دې هغه مسلمان نه ګرځي. دغه يهوديانو عیسایانو هغه شریک حکومت بډیر شي، ټول زمکه باندې بخوار شي او د مدینه منوره خوا کې یو علاقه د خیبر وته وي، خو زمونږ د خیبر دی. د مدینه منوره خوا کې خیبر تقریبا 83 میلا کیلومیټر لري را، هغه ته د يهوديانو د عیسایانو حکومت ورسی. یو سړی به نیک سړی به اوس ګوره کوم ځای کې چې کفر مخر او چت کې نو الله اسلام لم بیا بری او غلبه ورکوي. مسلمانان براغون شي چې موږ بس چل کوو. دا خدا کافر عیسایان او یهودیان رالل او زمونږ هغه مقدس ځمکې مدینه منورې ته او مکې مکرمې ته رالن شو، سبق او دې سره هغې براغون شي یو نیک سړی وایي چې هغه ته به مهدي ویل کېږي او د هغې مهدي نوم به د پیغمبر علیه السلام د نوم په شانتې وي، محمد به نومي، د پلار نوم به عبدالله وي او د مور نوم به آمنی. کوم چې د نبی علیہ السلام نومو دا پیغمبر علیہ السلام فرمایي د مهدي نوم به زما د نوم پشانی، د پلار نوم به زما د پلار پشانتی، د مور نوم به زما د مور پشانتی وي. او فرمایي نبی علیہ السلام چې داغه شکل بم تقریبا زما برابري او داغه خوی بم زما پشانتی. دا یو نیک سړی بی، یو بزرگ انسان بی، یو ولی الله انسان بی، مدینه منوره کې بی. خلق بداسه چوتو میں شروع کی چې می گویا چیرې دا سړی خسړی دی دی بادشاہ کول پکار دی، دی به د هغه ځای نه رو تختی وکې مکرمې ته براشي، دی د پاره به رو تختی چې اسنه د خلق ما خپل بادشاہ مقرر نکی، یریږي به د بادشاہ د بوج نه. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې دنه مخکې به ډېر خلک چې هغې به دروغې د مهدي دعوه کوي او د مهدي نښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خولې د هغه درته ښیم. دې چې راشي کله مکې مکرمې ته دې به طواف کوي او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلک دي هغې به هم راغلي بیت الله طواف لو په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دی، یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاہ مقررول پکار دی، په دې فکر او سوچ کې به ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي. خلک به هم د ده صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی، د مدینې منورې نه راغلی د مکې مکرمې ته حج کوي، هغې به په زور رونیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به رونیسي، په زور به رونیسي، دی به انکار کوي، هغې به وي موږ دې نه پرېږدو، ستانه بغیر بل سړی موږ مشر نه منو، لاس به وله ورکړي او بیعت به ورسره وکړي او دقه ځای کې به هغې خلیفه کړي. اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښولې دي. ګوره نبی علیه السلام چې سوی قربان شم ته نو هغه رښتیا وي، هغه دروغ نه. دی چې کم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روژې میاشتي یو نښه خوی. دویمه نښه ده چې په دغه روژه کې به سپوږمۍ تندر نیسي، په دغه روژه کې. درېیمه نښه دا ده چې په دغه روژه کې به په 15مه ورځ د روژې نور هم تندر نیسي، سپوږمۍ به هم تندر نیسي د شپې او نور به هم په 15مه روژه تندر نیسي. د دویمه نښه شوه. او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي، د ده لاسنیوه به کوي، دی به بادشاه مقرروي. د درېیمه نښه شوه. او څلورمه نښه دا ده چې کم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه. د ده خبره اومنه
او د تابعداري وکړي دا د الله خلیفه دی. یو غیبي آواز بوشي هذا خلیفة الله فی الارض، دا سړی په دې ځمکه د الله خلیفه دی. فاسمعوا له واطیعوه، خبره واوره او د تابعداري وکړي. دغه مهدی به صاحب بادشاہ مقرر شي، چې دې بادشاہ مقرر شي د مسلمانانو به لږه ساعت تېره شي چې د یو مشر خو مقرر شو که نه. عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي، د مسلمان ځای به نی معلوم. کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته روځي، رو رو به راجمع کېږي، راځي به هغه سوچه مسلمان. مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوئ، زم خلیفه کړم، خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره، خبره به پرېږدم نه. ما سره ملګرتیا که کوئ ډېره ښه ده که نه کوئ، زه نه کوم خلافت. خلک به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو، جهاد به شروع شي. دی چې جهاد شروع کړي الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي، لږ لږ شکست به مونی مونی مونی، آخر وخت کې به شام ته راورسي. د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شامه پورې د علاقه به د فتح کړي، او چې څومره عیسایان او یهودیان یا به ټول ختم کړي. دغه علاقو کې چې د شام ته راورسي نو هلته به یو دروغجن آواز واوري چې دجال راووته. دی به وایي اوس د ده مقابله پکار ده، دله ورتلل پکار دي، لیکن هغه خبر به غلطي، ابه دروغ وخیږي، صرف یو فایده به پکې ده ته ورسیږي، او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي. لکه یو مسلمان ته وی دشمن را روان دی، نو که دشمن وي کني خو مسلمانان یو پوټې لږ بیدارتوب پکې راځي، نو دا به یو اعلان وشي چې دجال روت. دجال به نی راغلی، دروغ اعلان به دی به لږ غوندې ملګري بیدار کي، پوی به هم کی چې واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی. او ځان تکړه کې ګورې ابه د خدای دعوه کوي او ډېر مسلمانان به گمراه کوي. په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنې او تکلیفونه وخت په وخت ګورې راځي. دا څه وړه خبره نه ده د مسلمان تکلیف. د نبی علیہ السلام د زمانې نه واخله تر قیامته پورې په مسلمان یو وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، او دا مصیبتونه چې را نشي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي. پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی، د چا په زړه کې کلک ایمان دی، خدای او رسول په سچه مني، او کم سړی د پیسو غل دی. کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی، د هغه او د هغه سوچه مسلمان پته په دې کې لګي. دا شی چې نه وي خدا پته نه لګېده. ورشه اوس په افغانستان کې کم چې د امریکې ملګري دي هغې خو ځان ته عیسایان نه وي، هم ځان ته مسلمانان وي. هغې خو چرم دا نه وي چې مونږ کافر یو، یا مونږ امریکانیان یو، یا مونږ عیسایان یو، هغې خو ځان ته وي مسلمان. دغه امریکې چې کم خلک راوستل هغې خو ځان ته کافر نه وي، نه امریکانیان وي، ځان ته وي مسلمانان. لیکن هغه سوچه ایک نمبر مسلمان نه، دغه چې د امریکې او د یهودو ملګری دی دا به 2 نمبر مسلمانی، دا به غیرتی مسلمان چرم نی، دا به بغیرت مسلمانی. الله دې د مکې مکرمه او د مدینې منورې د اسلام ملګري کی. خدای دې د امریکې او د یهودو د اسلام نه وساتي. د امریکې او د یهودو اسلام به د ژبې اسلامي، دنه به یهودیت او عیساییتي. ایرونو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زه د ځانه درته نه وایم چې هرگز مسلمان د کافر، هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا زخونه میں نبی علیہ السلام فرمائی هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا برده د خلی دوستی وي، او په دغه دوستی به د مسلمان له ټک ورکوي. تاسو که ګورئ د نبی علیہ السلام د وینا مطابق دا علاقې ټولې تقریبا امریکې په خپله قبضه کې راوستې. ورشه وګوره په سعودي په ځمکې خپلې قدمونه یې ښودي دي، بیړۍ یې خپلې کویت ته دننه کړي دي، او ځای په دی چې دغه کم ملکونه افریقي ملکونه دي هغه ټول عیسایانو یهودیانو په خپله قبضه کې اخیستي دي. دا خو د پیغمبر علیه السلام زړې پیشنګویې دي، هغې چې څه فرمایي هم حقه خبره شروع ده. نو صاحب د مکې او د مدینې نه والا منورې نه تر د شامه پورې دا مسلمانان به فتح شي، علاقې به فتح شي د مسلمانانو، یو دور به راشي، یو راج به راشي، خوشحاله او زنده‌باد به لګېږي چې شکر دی چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو، د عیسایانو نه د خدای پاکه موږ بیا آزاد کړو. دې کې به اعلان وي چې دجال راورسېد. مهدي به معلوماتو کې قوم به جوړ کړي ورته چې دجال واقعي راغی، چې پته ولګي هغه به دروغي. دې به د عدل او د انصاف حکومت شروع کړي. 9 کاله به مهدي په دې مخ د ځمکه د عدل او د انصاف حکومت کوي.
داسې د عدل او د انصاف حکومت کم چې عمر ابن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی. خوشحاله بی زمکه بخپل بارانونه رووري، زمکه بخپل اسمان، زمکه بخپل فصلونه را زرغون کی، خلق به خوشحاله، داسې به خلق خوشحاله، دومره مال او دولت به خلکو سره وي که یو سړی خپل زکات براوالي، ماسخوتن به ورشي یو ګاونډي له، یو غریب ګاونډي له ور به ورته وړبئ، ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه پسې رالی؟ وی صاحب دا زکات مې خپل راوړی دی، زرګونه روپۍ دي، دا د خدای په لار کې قبول کا. ابه ورته وی که پرون دې راوړی وی نو قبول کړی به مې وي، نن زه مالدار یم، زما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکم. غریب بني. دا د نبی علیہ السلام بیان. سار به ورشي بل سړي پسې، صاحب دا زکات مې راوړی دی او ته راته په دې ګاونډ کې پوټې لږ کمزور ښکارې، تا سره امداد کوم، ها دا زکات والا. او وروره که بېګا دې راوړی وی نو شاید چې در نه به مې قبول کړی وی. د شپې ماله خدای دومره مال راوستی دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکم. داسې به خلک نیکان بی، داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي، فصل به را زرغون شي او صاحب باغونه به میوې ونیسي، خلک به سر کې خوشحاله بی. ولې؟ ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مقدس مکه نافذي. جناب دا مهدی به لګي، خپل کار به کوي، دې کې به واقعي په حقیقت کې دجال راشي، دجال به را پیدا شي. نبی علیہ السلام فرمائی 40 ورځې به دجال په دې مقدس مکه ګرځي، 40 دن. 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې، جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګي. او دا 40 ورځې به څنګه وي؟ لومبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال برابر، دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د میاشت برابر، دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې برابر. لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخیږئ، بره چت باندې درې مرې اچولې شوي دي، لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي، نو هغې ته دا څیزونه میزونه یې تړلي دي. نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو، بره درې مرې اچولې شوي دي، یو پوټې ګزاره وکړئ ملګري، بره ملګري کښېنئ، الله دې اجر درکړي. لومبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال، دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یو میاشت، دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې، او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامې ورځې. دې کې به صاحب دې چکر ولګئ په دې ټوله ځمکه، او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي، دې به وایي زه خدای یم، دې به دا نه وایي چې د خدای بنده یم، زه خدای یم. او ورسره به سي نبی علیہ السلام فرمایي مال او دولت، باغونه به، او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي، ما ومنئ چې زه خدای یم، هغې به وایي نه ته خو زمونږ خدای نه یې. وی ښه نه یم؟ وی یو. باران ته به وایي چې په دوی قوم ونشئ، زمکې ته به وایي چې فصلونه وچکئ، فوراً به فصل وچ شي، باران به بند شي، چینو کې خوړونو کې اوبه به بندې شي، دی به ترې روان شي. هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي، داسې به پسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي، د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي، خلک به دقسې پاتې شي، د لوږې تندې به دا خلک مړه شي. دا چې ابتلا او امتحان دی، واپس به په هغې قوم راشي. څنګه چل دی؟ ما خدای منې؟ څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه؟ مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه؟ هغې به ورته وي او موږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې، واپس موږ له دولت او مال راکا. باران ته به حکم وکړي چې شروع شه، باران به شروع شي، چینو ته به حکم وکړي را زرغونې به شي، کویانو کې اوبه به پیدا شي، بیا به مال ډېر شي. تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي، دا به ټول د دجال تابع وي، دا به ورپسې رواني. یو قوم له به ورشي ما د خدای منې؟ هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو. وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې؟ هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې؟ وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جمدي کړم وبه منې؟ دی به یره که دا کار دی که خو مونږ تا بیا خدای منو، زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم مړه دي کار دې را جمدي کړل خو خدای دې منو. وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه، ای به شیطانان خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي. وی او دا خو مې هغه پلار دی، دا خو مې هغه رور دی، دا خو مې هغه نیکه دی، فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي. جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي؟ ګران کار هم نه دی.
هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګوره خدای نه دی پوه شی. ولې؟ ځکه دی به پخې سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی. الله کې عیب نشته او د ښې سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي، دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روزي، خلکو له به ترې کرکه ورځي. او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، بل سړی به نه پیژني. په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافر، کافر دا به ورته لیکلي کافر، کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي. خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي. یو د کندي مرګري دغه ځای کې ودرېږي چې دا کوم بهر نه مرګري راځي هغه دا نور مرګري بره لار ورته سموي چې بره خېږي، لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی. نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر، مسلمان خو به پیژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي، د هغې قوم باندې به آفت راغلي، د هغوی څاروي به مړه شوي. دی به ورشي ولې خفه یې جی په مونږ باندې آفت راغلی، زمونږ څاروي مړه دي ټول، که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به وله هغه ټول څومره ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی، چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي، خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی که خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی، ابه ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي، او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به، او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه وو، همغه شی و لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی دی. مونږ وی د حالت څنګه دی؟
چې دې اوده شي څه حالت یې وي وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله بیداري مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد دا صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی د یوې اونې نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دې کې دجال دی مور د دې ابن سیاد دی مور نبي علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبي علیه السلام راغی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی خیر چې را پاسېده نبي علیه السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دی وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري وی سینې وی یو تخت نم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې درته ښکارېږي وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه کله دوه دروغه او یو رښتیا وی معامله در باندې ګډه وډه ده بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس ته کوم وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي نبي علیه السلام ورته چخې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده ولې وجنې یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو لپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی خبره خلاصه شوه یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی نیم را سره مرګری دی وی چې ما سره مرګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی وی دا سیاره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي وی بار سو یاره را باندې راله وی یاره را باندې راله وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي ګورې وی ما ته وی چې یاره یو تپوس دنه کوم خلق ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړیږي دا حقیقت ته که نه دی وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نبی علیه السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر وي داسې ده که نه ای مې چې وی زه خو مسلمان یم د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي داسې ده ای مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم دو شوې او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي زه څنګه دجال یم هغوی ما پې یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه رایې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر و ته خو مسلمان دعوه کوې بیا ما ته وایي زما دې قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نښو نه پته لګي
وی چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وی او پړسېده وی دومره او پړسېد چې دا کوسه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې لرانه ووته منډه مې کړې نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی د خور و ام المؤمنین مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداري رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو دا بادماری کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغلی نو په بل طرف دې بیا غورځوي وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر زمونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 10 کسه ومونږ او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېدو وی مونږ ته یې وی چې یارېږه مه دې خوا راشه وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې جاسوس موږ ورته چې دلته څه کوې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي موږ ورغلو وی چې موږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې موږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی موږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چې دغه یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم وی بیا مونږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته مونږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی وی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته مونږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې خدای مو به تعاون وکړي انشاءالله دا مونږ دا کار شروع کړی دی چې خدای پاک یې سر ته ورسوي وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني بیا رانه تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی مونږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلې دی توابه به ما حرامه ده وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته هم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړي دوی لیدلې دوی نه تپوس وکړي ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلې دی نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وله الا وهذه الطوابه وی توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلې دی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به یې جوړ کړي دی چې دجال لا شي واپس به خلک ګمراهان دی به هم حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو علاقې مې په فتح کړې خدای بیا دجال په بل طرف واړو
اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو دی بر راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوس کی پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دوه فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دوه منارو په خوا کې به دی را کوس شي او دا سر به د وبونه لوندي چې سرخکته کی ساس کی به بیګي لکه د ملغلرو غوندې او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د وبو د اساس کی به ځوړندېږي دی به را کوس شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د پوزې دا سا چې وځي که نه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشتم نه که نه د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د نظر چې کم ځای پورې لګي اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي عیسی علیہ السلام به راکوس چې راکوس شي نو مهدي به ورته مصلی پرېږدي چې را مخکې شه ابو اینا ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره ابو اینا دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتی به هم دې کوي زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم خنزیر به حلال کړي عیسایان خو خنزیر تاسې ګورو لکه مونږ چې ګډ ته ګورو او صلیب د هغوی عبادت کوي وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي صلیب به مات کړي او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کړي دجال پسې به وګرځي مهدي ته وایي لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به را لاندې کړي چې را لاندې کړي عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي به خپله نیزه به ووایي او مردار به یې کړي خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي د مدینې منورې نه یو سړی به راشي دجال ته مخامخ بشي دی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم اب ورته وایي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې وی ګوره سم چې ګنې وجنم دی وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه دی به خلکو ته وایي چې ښه که دې مې اوس مړ کړ تاسو به ومنئ چې زه خدای یم هغې موږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کړي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي دې منځ کې به داسې مزل وکړي منه مې که هغې به او وی کوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وی چې مونږ ته مخکې منلې چې خدای یې واپس به را جمدې کړي نبی علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به را مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې وی بیا دې وجنم وی نه مې شي وجلی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کړي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي دی به وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به ده اس قدرت پیدا نشي رسوا بشي دغه ځای کې نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کړي چې دجال مړ کړي عیسی علیہ السلام په دې مقدس مکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به د اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي مسلمان به ډېر زیات خوشحاله او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیہ السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس چې دا خپل مرګري دی کوه تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه را خوروم چې هغې سره د جنگ د هېچ هم طاقت نشته دی کوه تور ته بوځه عیسی علیہ السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه تور کې به دیره کړي چې کوه تور کې دیره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج را خواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وله غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کارم پکې وکړو سار له به یې که خیري که نه و نو چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي
نو هغه سوله به خدای بند نه کي، نو چې سال راشي نو به کنی دی برا خطا شي. او دی به داسې وکهم من کل حدب ینسلون، هر لوی ډیرین او په منډه رواني. دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیره ته وریه په هغې به راشي، نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي، تږې به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند، نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نی، نو هغې به هغه نورو ملګرو ته چې هلکه دلته چېته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی. دومره به دنیای هغې به صاحب شروع کي د دنیا پرې مخلوق. دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي، باقي به کافر هغه خو به مړه شي. نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلق هم تباه کړل، دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري، ختم به یې کړي. راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع، نو غشي به بر اسمان ته ولي، نو خدای پاک به یې وله د وینې سره را واپس کوي، تک سره. نو دی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې. ځای چې ګردو که په دې ګوټ موټ کې څوک پاتې شي، دغه وخت کې په کوه طور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي. د مسلمان ژوند د تکلیف دی، داسې تکلیف به راشي چې نبی علیہ السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري. سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیلي، خو څوک بیا نه ورکوي وله وي به نه، دومره به تکلیف کې وي. عیسی علیہ السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پس مصیبت په بل لانجه واوړېده، خدای دا قوم هلاک کې. نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي، ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي. چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دشمن دې هلاک شو راځه اوس. عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه، هر ځای به ډکي او بوی به ځي. خدای دې نه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه؟ الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي، هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي، دې لوی دریاب ته. بیا به خدای باران وکړي، باران سره به خدای را ځمکه پاکه کړي، د هغې د هغه غش او لیندو باندې به مسلمانان اور بلی. بیا به د عدل و انصاف حکومت شروع شي. جناب د عدل و انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو، د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي، بیا به کافر زیاتېږي، مسلمان به ورو کم شي. داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی نه، څوک کلمه گو بنی په مخ د ځمکه، د خدای نوم به بالکل ختم شي. او داسې جون به یو بل سره تیری لکه د دریاب د خره او خرې چې یو بل سره څنګه جون تیری د ځنګل، او د ځمکې د سپی او سپي یو بل سره کم جون تیری، دقه جون به تیری. اس قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم. او چې کوم مسلمانان دي نبی علیہ السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوزي، هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي بس دی به مري، هغه له به خدای مرګ ورکړي، ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي، بیا به مال خدای راخور کړي. دغه وخت به الله د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخېږي، نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي. الله ذوالجلال به ورته واپس شه، ارجعي من حیث طلعتِ، چې کوم طرف نه راغلی وم په هغې طرف واپس شه. نور به لږ غوندې را واپس شي، بیا به ورته الله وي واپس ځه. دغه توبې د بندېدو دروازه ده. باز د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي. اوس د توبې دور دی رونو، توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري و فریاد وکړئ. باز بیا به معلوم ډېر شي، خو ټول به کفر کفري، د خدای نوم باندې څوک پېژني نه، الله به نه پېژني. نبی علیہ السلام فرمایي که نه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخېستلی کېږي. د خدای نوم چې اخېستل بند شو فوري به قیامت بیا راځي. خیر خلک به لګي، څوک به دکاندار وي، هغه به کپړه خوره کړي په ګاک به خرڅوي، ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بالي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو څارو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګي نوړی به رالي د خپلې خولې ته به اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به، د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور خطو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي. چې شپېلی ووایي دې شپېلی سره به د خلقو نه ساګانې والوځي، ختم به شي. هغه انسان چې نوړی خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسي او سا به ترې وخېږي. هغه انسان چې کپړی ګاک ته خوره کړې ده را وبه یې نن غاړې او سا به ترې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه هغه به په هغه خپل خټه وا نه کړي چې سا به ترې وځي.
بس مکمل قیامت چې ته ویل کېږي دا ټول ساګانې به اوځي. په قبرونو کې چې کم خلق دفن دی، که مسلمانان دي او که کافران دي، د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل، ختم شو. یو مضبوط غړزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي، ختم. ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي. په تاسو خیال یې که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ. غرونه به ختم شي، دا سپومې به ختم شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دړې وړې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کړي د شام په ځمکه باندې. دا اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کړي. او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي، هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي. او داسې به دا خلق د خپلو قبرونو نه راپاسي، اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت، د دې به را سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي؟ دا چرې نه کېږي. څومره نظام الله پیدا کړی دی، موږ به خدای ته به خامخ کېږو، الله به موږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی. ورونو دا لوی مصیبتونه، تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کمې وړې وړې نښې د قیامت خود فوراً راغلي دي. لکه نبی صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي. مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرماني به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی، د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي، شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي، هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رزیلان بی، کم چې نیکان خلک یې هغې به د قوم د مشرونو توبه وباسي، هغې به وایي موږ د قوم مشرۍ نالو. او چې کم رزیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداری به د رزیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې به شي. داسې حالات جوړ دي کم چې نبي صاحب فرمایي. او په مسلمان دا حالت به ځي او راځي به. خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کم دغې حالاتو ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نه خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی دی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبی علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر ځای خالي دی، هغې کې به دفن کېږي. هم د نبی علیه السلام په شریعت باندې به خپل عمل وکړي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو
او د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912. والله ربنا ما كنا مشرکین. ابو جہل بمرا پاسی هغه بموي چې یا الله زما دې قسم په خدای وي چې ما خو شرک نه دی کړی، ما خو د بتانو عبادت نه دی کړی، ما خو د یو الله عبادت کړی دی. ایوم قسم امیہ بمرا پاسی، عتبہ بمرا پاسی، نمرود بمرا پاسی، شداد بمرا پاسی، فرعون بمرا پاسی. دا ټول به انکارو کی دروغ بوي یا الله مون خود بوتانو عبادت نه کړي، الله مون خود خدای دعوه نه کړي، خدای پاکا مون خو یو ست عبادت کړي توحید والا، مون خو یو ته الله منلې. اوس بسکه الله خو انکارو کی چې ما عبادت نه کړي، یو د الله می کړی دی، نه می بت سجده لګولې ده، نه می د خدای دعوه کړی ده. دلته دروغ وای راشه وی دلته دروغ وایا. الله بس چلو کی وی ښا یو زما دې کړی دی، د بت سجده نه کړی، فرعون د خدای دعوه نه کړی، نمرود د خدای دعوه نه کړی، ابو جهل د ما د محبوب مخالفت نه کړی، زما د محبوب پشاد لری نه غرزولې، عتبہ د ما د پیغمبر مخ مبارک ته لاړې نه تو کړی. وینا خدای څه گواهی تاسو اللہ وہی گواہ غواړي وی. او اللہ فرمائی الیوم نختم علی افواہہم، پدې خله باندې به مهر لګي، خله به بند شي. وتکلمنا ایدیہم، لاسونه به خبر شروع کی. وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، لاس به خبر شروع کی چې دروغ وای زما پدې لاسونو باندې لری راغشتو، لاسونه بوي او مالر راغشتلې دې ابو جهل په لاسونو باندې، او د دوالو جهانو د سردار پشا مبارک می غرزولې دې. خپې به غوي شروع کړي په موږ دې فلان کې ګناه ته تلې دې، پر عجبه به غوي شروع کړي په مې پیغمبر علی السلام ته کنزل کړي دې، وګونه به شروع کړي چې په ما باندې سرو دوډم ته توبه اورېدلې دې. اوس بسکه هغه عملنامه به وته سره مخ کیږي ودا دې نه دي، دا شیشه ګوروس کنه دا تا نه دي کړ. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس عمل کړي دې به ته مخامخ آمنے سامنے شي، داغې نه انکارم نشي کولای. آدم علیہ السلام بخپل ټولو بچو ته ولاړی، ځکه هغه اولاد سره حساب کتاب کیږي، او چې دا کم پیغمبر امتی سره حساب کتاب کیږي هغه پیغمبر بخپل امت ته ولاړی. نو چې د دوالو جهانو د سردار امت سره حساب کتاب کیږي څوک به ولاړی؟ نبی کریم ټول وایي صلی الله علیه وسلم اب مخامخ ولاړی، اولاد سره بچو سره حساب کتاب کیږي. اوس یو بل منقبت موره رومبه چې حساب کتاب شروع کوي. حافظ ابن کثیر وایي چې نبی علیہ السلام تبع الله په خپل आवाज وکړي چې زما محبوبه ستا د امت نه رومبه حساب کتاب شروع کوم، خدا ستا په خوښه شروع کوم. یو کس را مخکې کا راروان دي که یو کس چې دا هغه سره لومبي حساب کتاب وکم، یو کس ته را مخکې کا باقي به زه شروع کوم. د دواړو جهانو سردار فرمایي دا وخت به ما باندې ډېر زیات سخت دی چې خدای دا لومبي امتي مې ناکام چرته نشي، ځکه د الله سره حساب کتاب ګران دی، آسان نه دی. عائشې صدیقې تپوس وکړه د دواړو جهانو د سردار نه چې د خدای پیغمبر حساب کتاب بکیږي او کبه نه کیږي؟ وی نه بکیږي، حساب کتاب بنه کیږي. وی ولی الله چې وی چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې الله به حساب آسان کوي مسلمان سره، او کافرانو باندې به حساب کتاب ګرانی، او ته چې حساب کتاب نه کیږي الله وی زبې کوما. د دواړو جهانو سردار او فرمایل اے عائشې دې ته حساب کتاب نه ویل کیږي، دا خو اسه پیش کشی دا، الله بل عمل نامه را پیش کی و تبوی بنده دا دی گناہ کړي وا، تا د اخلاص توبه او استلا. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، دغه گناهونه مې د لټول پنې کو بدل کړي ځنه جنت تازه. عرض دی عرض و تب پیش کول کوي دا نیکی او دا گناه دا، ته جهنم ته او ته دوزخ ته او ته جنت ته او ته فلان کی خوا او ته فلان کی خوا دا. ولکن من نوقش هلکا، او کچا سره حساب کتاب پس ایمانو کې وشو خو هغه تباہ او هلاک دی. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، دا الله دومره نعمتونه لري چې هغه د شمیر نه وتی دي، د خدای نعمتونه بس شمیري.
چې درته وایي چې دغه مې ډوډۍ درکړې وه، جامه مې درکړې وه او دا فلانکې شی مې درکړی و، د هغې په عوض کې عبادت راوړه، نو تا سره د خدای د نعمتونو شکریه بیا کم دی ده. تپوس کوي عایشه صدیقه د نبی علیه السلام نه رضی الله تعالی عنها، وی د خدای پیغمبر کم ځای به دې ګورو د قیامت پر ورځ، ولې سخته ورځ ده، مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هلته منډه وو تا پکې پیدا کړو. د دواړو جهانو سردار فرمایي عایشې بل ځای ما پسې مه ګرځه، درې ځایونو کې ګورې ما ګوره، ګوره په امت رحم ته د نبي علیه السلام اوسه ګوره که مونږ وله څوک کړل پیغمبر علیه السلام له. لاول ما د میزان د تلې په خوا کې ګوره، زه به د خپل امت وزن ته ولاړ یم چې زما امت سره زما مخکې وزن کېږي چې زما امتیان ډاډی. د میزان د تلې خوا کې ما ګوره، او که د میزان د تلې خوا کې نو عایشې ما بیا د حوض کوثر په غاړه باندې ګوره، زما امتیانو باندې به تنده تیره شوي، د محشر خولو به والي، زه به خپل امت ته د حوض کوثر نه په ګیلاسونو په کوزو اوبه سیراب کومه. عایشې که هلته دم اونه منتم او هلته م نومه، نو بیا ما د پولیس پرات په خوا کې ګوره، زه به د خپل امت تماشه کومه، د الله نه به سوال کوم چې رب سلم رب سلم رب سلم، اے خدای زما امتیان صحیح سالم د دې پولیس پرات نه پورې باسه. دغه دریو ځایونو کې به ما ګورې، بل ځای به ما نه ګورې. لومبی ځای دا د محشر په میدان کې د تلې د میزان خوا ده، وی ما هلته ګوره، دغه ورځ سخته ده. بیا نبی علیہ السلام به فرمایي ما ته به الله حکم وکړي یو کس را مخکې کا، ویده چې یو خوا ګورم او بل خوا ګورم چې خدای څوک ور مخکې کم. ښي طرف ته به زما حضرت ابوبکر صدیق ولاړي، ګس طرف ته به زما عمر فاروق ولاړي، حضرت علی به ولاړي، حضرت عثمان به ولاړي رضی الله عنهم. اوس به زه ګورم چې کم یو کس ور مخکې کم، زه به ابوبکر د مټه ونیسم چې ابوبکر ور مخکې کېږي چې دا لومبي حساب کتاب ستانه شروع شي. حضرت ابوبکر به ته لاس راکاږي چې د خدای پیغمبره ما پرېږده، ما مه ور مخکې کوه، زه د خدای په حضور کې د خپلو نیکو او د ګناهونو د حساب کتاب طاقت نشم لرلی. هسې نه که په ما باندې آواز وشي چې ابوبکر دې دوزخ ته ځي، ای د خدای پیغمبره ستا امت او ستا ټول امتیان به زما د نوم د وجې نه وشرمېږي. د دواړو جهانو سردار به د مټه نیولي چې نه لومبي حساب کتاب به هم تا نه شروع کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث کې راځي، وی په ما د ډېرو صحابو احسانونه شته، هجرت یې کړی دی، جهاد یې کړی دی، توره لاس کې اغشتې ده، او د ټولو احسانونه ما په دنیا کې پوره کړي دي، سوا د ابوبکر نه چې د هغه احسان به رب العالمین خدای په جنت کې پوره کوي. د هغه د دنیا احسان ما نه خلاص کړی، اب الله جنت کې پوره کوي. د دواړو جهانو سردار به د ابوبکر لاس ونیسي، ورمخکې کوي به چې ورمخکې چې لومبي حساب کتاب تا سره شروع شي. حضرت ابوبکر به لاس راکاږي چې نه یا رسول الله عمر دا د خوا کې ولاړ دی، عمر ور مخکې کا، عثمان ذوالنورین ور مخکې کا، علی مرتضی ور مخکې کا. ای د خدای پیغمبره زما دومره نیکۍ نشته چې د خدای په دربار کې حاضر شم او ما سره حساب کتاب وشي. نبی علیہ السلام بیا د مټه راکاږي، د الله د حضور د دربار نه به آواز وشي چې ای د خدای پیغمبره ابوبکر پریدا میرا مخکې کوا، زه تا دروغ جن کول نه غواړم، تا دروغ جن کول نه غواړم. تا په دنیا کې د حضرت ابوبکر متعلق دا فرمایلیو چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر به جنت ته ځي، تا دروغ جن کول نه غواړم. ابوبکر متعلق زما دا اعلان دی چې بغیر د حساب او بغیر د کتابه د نیغ په نیغه جنت ته روان شي. دا حضرت ابوبکر ویل. او اے رونو اوس دې زمانہ کې بعض خلک را پاسي مستر ابوبکر او مستر عمر. دا مستر لفظ دا خو د عزت لفظ دی، ټیک دا، خو زمونږ د خلکو د پاره د عزت لفظ دی. په عرف عام کې د صحابو په شان کې دا د ګستاخۍ لفظ دی. کم ځای ته دا خلک ورسېدل رونو خفه نه شئ، دا مونږ خلک تباه و بربادي او غرق یو. ما په خپله ښه مې شرمولی دی، خو اوس مړ دی نو نوم یې ځکه نه علم.
ګنې موږ مولیانو ته خدای څوک نه را مخکې کوي، ښه مې برابر کړی دی، خو اوس مړ دی نوم یې نه علم، ستا د علاقې یو سړی دی. د عثمانزو د مدرسې سره خوا کې جنازه وه او هغې جنازې له د بریټۍ عمر خان راغلی و، د شم خان پلار اجم دی په هغه ورځو کې. او قسم درته خورم په دا جومات کې ناست یم چې ما ته په خپله واورېدل د هغه سړي نه. عمر خان ته یې لاس ونیوه، وی ابوبکر راغلی دی، ابوبکر راغلی دی. نو یو سړی ورته وایي وی دا دې څه ووې؟ وی ولې ابوبکر د رسول الله سخر نه و، نو دیم د فضل حق سخر دی که نه. مړه کم ځای ته دا خلک لاړه. فضل حق د پیغمبر علیه السلام برابر کا او دغه سړی دی د حضرت ابوبکر برابر کا. دا زمونږ ژوند دی، د پیسې او د دولت مونږ کم ځای ته ورسولو. مولا زمونږ نه خلاص نه دی، پیر زمونږ نه خلاص نه دی، نیک سړی زمونږ نه خلاص نه دی، خدای زمونږ نه خلاص نه شو، د خدای پیغمبر زمونږ نه خلاص نه شو. تاسو خو شکریه ادا کړئ چې د خدای په کور کې ناست یې، شکر د خدای ادا کړئ، ټولو وایئ الحمدلله. داسې خلک هم شته رونو، خفه نه شئ، تاسو به هم خبر یو که به نه یې خبر. داسې خلک هم شته ډم به راولي، ډم بالښتونه به ورته ولګئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث درته وویم نو نور ته قیاس کوه چې اخره زمانه بشي. یو کس به لګیای خدای پورې به ټوقې کوي، ما پورې به ټوقې کوي، دین پورې به ټوقې کوي، مسلمان به او نور مسلمانانو به بالښتونه ورته ډبوي او خاندي او خړتېږي او خوشحالېږي به. شته که نشته؟ ما او تا وله ځو که نه ځو؟ دا علماء کرام ناست دي، دا یې تپوس دی وکړه کم سړي چې خدای او د خدای پیغمبر او د قیامت ورځې او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خندا وکړه، دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. او چې کم خلک ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي، د دې نه مخکې ښځې طلاقې دي، دا ټول کافران دي. کم طرف ته لاړی؟ اخر یو پوټی لږ سوچ وکړئ. دا خوله چې خوځی لږ په سوچ وخوځه وه. ستا د مور مخکې تا کنځل کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د پلار کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د رور کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ او ستا مخکې د رسول الله مبارک کنځل کېږي، ته څنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې د خدای یو پیغمبر ته کنځل کېږي، ته څرنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې یو صحابي ته کنځل کېږي، ته ځان ته پښتون مسلمان وې، ته د هغې برداشت څنګه کوې؟ او چې بې غیرته بې غیرته او برداشت یې کولی شي نو خانده ورسره به مجلس نه پاسه، مړی نه نشي نیوی، مجلس ته پاسه، مجلس ورته پرېږده. خو یو خبره ترونو کوم، که دا خلک ډېر هم بې خونده شي او ډېر هم بې غیرته شي، د دې قرآن او د پیغمبر د حدیث حفاظت به څوک کوي؟ الله به کوي. قیامت ورځې او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خندا وکړه، دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. او چې کم خلک ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي، د دې نه مخکې ښځې طلاقې دي، دا ټول کافران دي. کم طرف ته لاړی؟ اخر یو پوټی لږ سوچ وکړئ. دا خوله چې خوځی لږ په سوچ وخوځه وه. ستا د مور مخکې تا کنځل کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د پلار کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د رور کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ او ستا مخکې د رسول الله مبارک